بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله العزیز مونږه الفقه الميسر چې کوم د فقه حنفی او کتاب دی د دې ان شاء الله مونږه افتتاح کو. یعنی دا به ان شاء الله نن مونږه شروع کو او خو په اسانه طریقه باندې مونږه چې کوم د اولی درجه د الفقه الميسر دی نو دا به خپل طریقې سره ان شاء الله تاسو به پوهیږئ. جی خجی بسم الله الرحمن الرحیم. الفقه الميسر آسان فقه. الكتاب الاول اول نمبر کتاب الطهارت د پاکی په بیان کې دی. د پاکی په بیان کې دی چې کومې طریقې سره خلق پاکیږي یا پاک انسان الله ته خوښ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاکی باره کې څه فرمایي نو اول بچ دی دا د قرآن آیاتونه په دې باندې راځي، بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم احادیث چې دا به پرې راوړي، بیا به درته د پاکی لغوي معنی ښیي او کم یعنی په لغت کې چې کومه معنی ده اب هم درته ښیي او په اصطلاح یعنی په شریعت کې چې کومه معنی ده شرعي معنی هغه هم درته ښیي. نو الطهارت پاکی. قال الله تعالی، قال معنی ده کہا، وی ویل، کہا اردو کې وایي کہا، وی ویل مونږه پښتو کې وایو وی ویل. الله تعالی، الله تعالی او فرمایل، الله تعالی او فرمایل. ان معنی را بیشک الله تعالی، ان الله بیشک الله تعالی، بیشک الله تعالی یحب معنی را خوخی پسند کرتا ہے، خوخی التوابین ډیر توبه کون کی، تواب ډیر زیات توبه کون کې، توبه التوابین یعنی توبه کون کی. د تواب جمع چې دی توابین ده، تواب دا د تواب جمع ده، تواب د تواب جمع توابین دی. تواب معنی یو توبه کرنے والا. او ان اللہ یحب التوابین، یحب معنی را خوخی پسند کرتا ہے، اللہ پاک خوخی التوابین توبہ کون کی. ویحب واو معنی دا اور، اردو کی وای اور او مونږ په پښتو کې وایو او. ویحب او خوخی اللہ تعالی خوخی المتطهرین، متطهر چې دی صفائی کون کې، او متطهرین بیا دا جمع ده یعنی ډیر صفائی کون کی، صفائی کون کی، ډیر صفائی کون کی. نو الله جل جلاله توبه کون کی خلق چې توبه کوي د ګناه نه توبه کوي اغم ډیر خوښي. او ويحب المتطهرین او چې کم خلق پاک اوسیږي، متطهر پاک خلق متطهرین نو اغم الله ډیر زیات خوښي. او دا د سوره بقره 222 نمبر آیات ته. بیا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي قال معنا دا وی ویل، قال دلته برم وی دلته کې اولی کلو دلته کې ختم د دې دقه معنا دا. قال رسول الله دا الله رسول، رسول معنا دا رسول او الله معنا دا الله. نو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا قال معنا دا او فرمایل وی ویل اردو کې وی کہا الطهور صفائی یادی، صفائی. شطر حسی توی، حسا. الایمان ایمان توی. الطهور شطر الایمان، الطهور شطر الایمان صفائی د ایمان حصہ ده. الطهور دا مبتدا ده، شطر مضاف ته او الایمان مضاف الیه ده. دا به ان شاء الله چې کوم ملګرو نه ویلي هغه به ان شاء الله دا مضاف الیه دا ټول به ووایم ان شاء الله بیا په پوهیږئ. نو الطهور صفائی شطر الایمان د ایمان حصہ ده، د ایمان حصہ ده. نو په حدیثو کې راځي چې دا صفائی د ایمان نیمه حصہ ده، دلته کې وایي الطهور شطر الایمان صفائی د ایمان حصہ ده. الطهارت صفائی، الطهارت صفائی ہی معنی دا عمدہ صفائی طرف ته اشارہ کوي کہ وہ صفائی وہ اساس بنیاد ته وایي،
بنیاد. العبادات دا د عبادت جمع ده. عبادت یو عبادت ته مثلا ته تلاوت کې کنه نو دا تلاوت کول یو عبادت ته. ته ذکر کې نو دا ذکر کول یو عبادت ته. دغه شان ته مونځ کې نو دا یو عبادت ته. او اوس کنه مونځ روجا او دغه شان تلاوت ذکر دا ټول چې راجمع کې نو دی ته عبادات وای. نو اساس بنیاد ته وای او عبادات د عبادت جمع ده. نو ډیر عبادتونه نو الطهارة صفائی هي اساس العبادات. دا صفائی د عبادات بنیاد ده. چې صفائی دی وی نو ته به عبادات وکې. ٹھیک شو جی. نو دا بنیاد ده. که دا بنیاد صحیح وي نو عبادات به قبلیږي. که بنیاد صحیح نه وي نو عبادات ته نه قبلیږي. ٹھیک شو جی. لکه مثلا د یو عمارت یو غټ کور دی یا یو بنگله ده یا یو بلډینګ دی د هغې بنیاد کمزوری دی یا بنیاد نشته دی نو هغه بلډینګ چې دی نشي ودرېدی. او که نه بنیاد مضبوط دی نو چې څومره منزل هم پې جوړې نو بیا پې جوړېږي. نو دقه شانتې چې دا بنیاد او دس دا صفائی چې دا بنیاد دی وي که نه نو چې څومره عبادات هم پې کوې نو کوه به کولی شي. فلا تصح لا معنا ده فا معنا ده پس مونږ په پښتو کې وایو نو نه صحیح کېږي. لا تصح معنا ده صحیح کېږي او لا چې ته مخکې ولګي د لا معنا ده نه. نو فلا تصح نه صحیح کېږي الصلاة منځ. فلا تصح الصلاة منځ نه صحیح کېږي الا معنا ده سوا یا مگر. دا خلک وایي داسې بالطهارت سوای د طهارت نه سوا د صفائی نه. نو د دې مطلب دا دی چې منځ بغیر د صفائی نه نه صحیح کېږي. د الا معنا د سوام دی د الا معنا مگر هم دی د الا معنا د بغیر هم دی. نو دلته معنا تاسو بغیر وکئ. بغیر فلا تصح الصلاة منځ نه صحیح کېږي الا بالصلاة بغیر د صفائی نه. چې صفائی دی نه او دس نشته دی. ټیک شوه. صفا نه نو ستا مونځ به صحیح شي نو نه صحیح کېږي. نو دلته د دې دغه معنا ده فلا تصح الصلاة الا بالطهارة. مونځ بغیر د صفائی نه سمیږي نه صحیح کېږي بالکل نه صحیح کېږي. فلا تصح الصلاة نو مونځ نه صحیح کېږي الا بالطهارة بغیر د صفائی نه. د الا معنا مې بغیر وکړه. ٹھیک شو. د الا معنا بغیر هم دی سوام دی او مگر هم دی. ٹھیک شو. نو دلته کې بغیر معنا وکړئ. فلا تصح الصلاة منځ نه صحیح کېږي الا بالطهارة بغیر د صفائی نه یا سوا د صفائی نه. ٹھیک شو. نو اوس په زه معنا بل شانتې یعنې دې ته سلیس معنا وایي. سلیس ترجمه ورته وایي منځ بغیر د صفائی نه نه صحیح کېږي. منځ بغیر د صفائی نه نه صحیح کېږي. په دې باندې پوه شو انشاءالله. بیا بل حدیث کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال معنا ده کها وی ویل رسول الله د الله رسول مضاف ته الله مضاف الیه دی. نو د مضاف الیه معنا به اولو کې او بیا به د مضاف معنا رستو کې. ٹھیک شو. نو او فرمایل وی ویل اردو کې وی کها. ٹھیک شو. کها یا وی ویل یا فرمایا یا وی فرمایل. ٹھیک شو. دا ټول د قال معنا دقه ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مفتاح الجنت. مفتاح چابی ته وایي. چابی الجنت د جنت. الصلاة صلات منځ ته وایي. ٹھیک شو. مفتاح الجنت الصلاة مفتاح الجنت الصلاة د جنت چابی. مفتاح الجنت نو دا مفتاح مضاف ته الجنت مضاف الیه دی. نو اول معنا به د مضاف الیه وکړي بیا به د مضاف وکړي. مفتاح الجنت د جنت چابی الصلاة منځ د جنت چابی څه شی دی منځ. او بیا درته وایي و معنا موږ په پښتو کې وایو او اردو والا وایي اور. ٹھیک شو. ومفتاح الصلاة مفتاح مضاف ته الصلاة مضاف الیه دی. نو ګورئ نو دلته کې تا ته وایي د جنت چابي چې ده هغه منځ دی او دلته درته اوس وایي چې د منځ چابي الطهور صفائی ده. ٹھیک شو جی. مفتاح چابي الصلاة د منځ
منز. الطهور صفائی. نو دا صفائی چې ده کنه دې ته طهارت هم وایي طهور هم ورته وایي. صحیح شو جي. ها بیا وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او فرمایل مفتاح الجنت، د جنت چابي الصلاة منز دی. مفتاح الجنت الصلاة، د جنت چابي چې ده هغه منز دی. چې څوک منز کوي چابي ورسره لاس کې د جنت دروازه به ځان ته کولاوی او ځي به. ومفتاح الصلاة، او د منز چابي څه شی دی؟ الطهور صفائی او دس وغیره دغه صفائی ده. نو چې صفائی ته به پې منز کولی شي، عبادت په کولی شي، او منز چې دی دا جنت چابي ده. اوس درته وایي معنی الطهارت، د طهارت معنی درته ښایي چې د طهارت معنی څه شی ده. ٹھیک شو. دا خو په حدیث راوړل او دا حدیث رواه احمد و مسلم. مطلب دا دی چې دا حدیث چې دی دا د احمد چې کومه دغه دی که نه مسند احمد او د مسلم شریف د دې دوو کتابونو دا حدیث دی. ٹھیک شو. او دا الطهور شطر الایمان دا رواه احمد، مطلب دا دی چې مسند احمد نه دا حدیث اخیستلی شوی، کوم مسند احمد کتاب دی نو دا ورڅه حواله ورکړې ده. معنی الطهارت، اوس درته د طهارت معنی ښایي چې طهارت څه ته وایي. معنی الطهارت، د طهارت معنی مضاف دی، الطهارت مضاف الیه دی. معنی الطهارت، د طهارت د صفائی معنی څه ده؟ د طهارت معنی څه ده؟ نو تا ته وایي الطهارت فی اللغت، الطهارت فی اللغت، الطهارت صفائی فی اللغت په لغت کې، یعنی د صفائی لغوي معنی. د لغت ته مونږه په انګلیش کې د انګلیش والا ورته ډکشنري وایي. په ډکشنري کې د دې طهارت چې دی که نه د دې یو معنی ده او عام اصطلاح کې چې کومه مشهوره ده هغه بله معنی ده. ټیک شوه. نو وایي الطهارت فی اللغت، د طهارت لغوي معنی، د طهارت لغوي معنی النظافت صفائی سترئی، صفائی سترئی، النظافت صفائی، صفائی سترئی. هلکه وایي یاره دا څیز ډېر صفا سوتره دی. ټیک شوه. وایي دا قلم ډېر صفا سوتره دی، دا بورډ ډېر صفا سوتره دی. دغه خبره خلکو مشهوره ده. نو وایي النظافت، نظافت څه ته وایي؟ په لغت کې د طهارت معنی نظافت دی. نظافت څه ته وایي؟ صفائی سترهی، چې ډېر یو څیز پاک صفا وي. والطهارت، او طهارت فی الشرع، په شریعت کې څه ته وایي؟ طهارت په شریعت کې څه ته وایي؟ تنقسم، تقسیم ہوتا ہے، تقسیمیگی الی قسمین. دا قسمین چې دی دا د قسم معنی دی دا قلم یو قسم دی، دا قلم دوه قسمه دی، یو تور دی او یو چې دی یو سپین دی یو تور دی. نو دا دوه قسمه دی. دا بورډ یو قسم دی سپین دی، او دوه قسمه ته قسمین وایي. یو قسم ته قسم وایي، په عربی کې ورته قسم وایي، په اردو کې ورته قسم وایي، او په پښتو کې ورته مونږ قسم وایو، او په عربی کې او مونږ په پښتو کې وایو یا دوه قسمه. او عربیان چې دی دې ته قسمین وایي، دوی ورته قسمین وایي، دوه قسمه. مونږ ورته وایو دوه قسمه او دوی ورته وایي قسمین. نو د دې قسمین معنی هم دا دوه قسمه. ټیک شوه. والطهارت فی الشرع، او طهارت په شریعت کې تنقسم، تقسیمیږي الی قسمین، په دوه قسمه، دوه قسمونو کې دا طهارت دا تقسیمیږي. نو دا زمونږ نن د الفقه الميسر اولنی درس و. انشاءالله بل درس به عن قریب زر اپلوډ کیږي. نو تاسو دا بار بار اورئ، دا ویډیو بار بار اورئ چې تاسو ته دا بالکل په یاد شي. دا بنیاد دی چې دا مضبوط شي. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.